ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ وی چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کو چې چا عذاب ډیر زیات سخی د قیامت پر ورځ باندې هغه وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه سړی چې قتل کی نبی لره نبی وجنی دا سړی چې دینو د ډیر سخت عذاب دی د قیامت پر ورځ باندې چې ډیر لګیدل او پیغمبر یې وجلې دی دیم هغه سړی چې پیغمبر راولګي دا سړی وجي یا خو پیغمبر یو سړی وجلې دی یا پیغمبر را لګیدل دی او سړی وجلې دی نو د دې دوانو چې دینو ډیر سخت عذاب دی بل وسره ذکر کوي چې هغه څوک چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي لکه عالمان حق پرست علما چا قتل کړل د قیامت په ورځ باندې د خلکو ډیر سخت عذاب دی کوم عذاب چې هغه سړی ته میلاوي چې هغه پیغمبر وجلې دی نبی وجلې دی رسول وجلې دی یا دا نبی را لګیدل او دا سړی وجلې دی نو دا هغه سړی چې کوم عذاب دی د قیامت په ورځ نو د دې سړی هم د عذاب چې عالم وجلې دی حق پرستا نو څوک چې امر بالمعروف کیو چاو وجو نو پته لګی چې د سړی عذاب سخت دی ډیر علما چې نو شهیدان کړه خلک وای وجل او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آیات کریمه تلاوت او وای چې اے ابو عبیدہ بنی اسرائیلو د ورځ په اول کې چې نو درې سلوي انبیا وجلیو نبیان وجلیو بنی اسرائیلو درې سلوي انبیا په یو سات کې قتل کړیو د ورځ په اول کې بیا نور کسان را له یو سره ویا او هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر شروع کړه بنی اسرائیل لاول کې د ورځې په اخر کې هغه یو سره ویا کسان وجل شهیدان غالباً 203 کسان دي جوړي په یو ورځ کې بنی اسرائیل 203 کسان وجلی دي غالباً چې ټول انبیاء یا بعض انبیاء او بعض موحدین چې امر بالمعروف وکاو نه یعنی منکر کوله نو دغه زمونږه شک راځي څوک په یو ورځ کې اویا کسان وجلی څوک په اتیا وجلی څوک په اویا زره وجلی د دې آیات لاندې مفسرین لیکلي دي چې بنی اسرائیل او نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي چې بنی اسرائیل د ورځې په اول کې 300 کسان وجلی او د ورځې په آخر کې یو سل او 3 کسان وجلی نو 203 کسان وجلی دي مسلمانان موحدین د څه د وجنه د دې د وجنه چا وی چې تاسو الله یو وګڼئ د دې وجنه الله فرمایي وبشرهم بعذاب علیم دې خلق له عذاب سخبانه زیره ورکا الله ولا زیره ورکی زیره نو سوت وی فبشرهم بعذاب علیم نو زیره ورکا دوی تا عذاب درناک سره دې ولا زیره ورکا